بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو، ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره زم ستاسو ورور ابو احمد. عزتمندو، ماه ربیع الاول یو عظیمه میاشت ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د میاشت کې بعض علما په نسبت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوی دی، چونکې ډېر خلک داسې علما سو مشرکان مبتدعین چې هغوی په دې میاشت کې عجیب او عجیب حرکات کوي، ناشنا خبرې مخې ته وړاندې کوي او خلک ګمراه کوي. مونږ مدرس جامعه بیت العلم بانی محترم حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی درخواست کړی چې تاسو زموږ سره څو سوالات دي چې ملګرو کړي دي، د هغې جوابات راکړي. نو هغې موږ شکریه ادا کوو چې هغې موږ له وخت راکړو، او چې کوم سوالات ملګرو کړي د هغې تفصیلي جواب انشاءالله هغې راکوي. مفتي صاحب اول تپوس یو ملګري کړی دی چې نبي علیه الصلاۃ والسلام صفات حسنه او کمالات بیانول، ذکر خیر کول په دې میاشت کې، او بیا بالخصوص بار ربیع اول باندې، لکه دا بعضې مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې چا ځان هلیکاپټر جوړ کړي، چا ځان جهاز جوړ کړي، چا ګاډۍ سجاوي کړي، چا بتۍ لګولي، بجلي لګولي ځان ته شنې شنې راګانې. آیا دا شریعت کې د دې څه حکم شته یا دا ځان نه منګړت یو رسم دی چې دی کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب ستاسو ډیره شکریہ ادا کوم د ځای ته پر راتګ باندې. الله دې ستاسو دا راتګ یو قدم تاسو د پاره د خیر ذریعہ جوړه کړي. ماه ربیع الاول میاشت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر خیر دا اعلیٰ ترین عبادت تے، بلکہ د ایمان روح تے، او نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره عقیدت او محبت دا عین ایمان دے. د نبی علیہ الصلاۃ والسلام ولادت بازحادت او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن، د نبی علیہ السلام شباب، د نبی علیہ السلام بعثت، او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام زہد، او د نبی علیہ السلام تقوا، او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام پاسیدل کې ناستل، د نبی علیہ السلام اود کېدل، د نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر، او د نبی علیہ السلام فکر، د نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبادت، د نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلح، او د نبی علیہ السلام جنگ، د نبی علیہ السلام خفګان، او د نبی علیہ السلام غصہ، د نبی علیہ السلام رحمت، د نبی علیہ السلام شفقت، د نبی علیہ السلام تبسم، د نبی علیہ السلام مسکراہٹ، د نبی علیہ الصلاۃ والسلام یو سکون د امت د پاره اسوه حسنه او هدایت ته. داغه د کول، داغه خودل، داغه مذاکره کول، دا او داغه دعوت ورکول د امت باندې فرض دي. حیات طیبه د یو پهلو داغه ذکر کول دا باعث رحمت ته. خو اول من وګورو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام حیات طیبه هغه دوه حصے دي. اول ولادت نواله قبل از نبوت پوری، او دویم حصہ د بعثت نواله د رحلت پوری معنی وصال پوری. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اول حصہ چغه د ولادت نواله قبل از نبوت پوری دا هغه واقعات د سیرت کتابونو کې موجود دي. د حیات طیبه د نبی علیہ السلام دویم حصہ چې قرآن کریم امت د پاره اسوه حسنه هغه فرمایلی دا، او داغه مکمل ریکارڈ حدیث او سیرت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په شکل کې بالکل محفوظ دی، بلا مبالغه. د اسلام یو عظیم ترین اعجاز هغه دا دی، او د دې امت مرحومه اوچت سعادت دا دی چې دای سره الله د خپل محبوب د زندګۍ پوره ریکارډ هغه موجود آر کس سره دی. یو واقعا داغه تا ته بدا پته لګي چې دا سوره پورې صحیح ده. دویم د سیرت طیبه څنګه چې حیات طیبه د نبی علیہ السلام دو حصے باندې دغ کشان سیرت د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د هغه بیان هغه په دو طریقو دی. یو دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیرت طیبه یو نقشہ خپل زندګۍ کې په ظاهر او باطن باندې داسې اویزان چې هر امتی داغه صورت او سیرت، داغه چال، داغه ډال، داغه کردار، داغه گفتار دا او داغه اخلاق او داغه کردار
بالکل د نبی علیہ السلام د سیرت پشان شي چې څوک وته وګوري هغه ته پته ولګي چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام دی. او دویمه طریقه چې هغه ځای په ځای باندې مکمل او شي د نبی علیہ السلام ذکر خیر سره هر مجلس هر محفل هغه متواتر کړي شي د نبی علیہ السلام فضائل داغی کمالات داغی بابرکت اعمال اخلاق او د طریقو داغی تذکرہ وشي. انو سلف صالحین صحابه کرام د نبی علیہ الصلات او ائمه مجتهدین دا دواړه طریقې په خسته انداز سره کړی وي د نبی علیہ السلام یو سنت باندې عمل هغه غي د زندګۍ مطلوب او مقصود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آخری وخت د بیماری یو نوجوان تپوس لراغلو کله چې نوجوان پاسې روان شو او دغه بیماری کې حضرت عمر سے بیا وفات شوه دي نو چې دا سه روان شغه پنسیخ کته وي حضرت عمر سے بتاواز کوي دی په لراشه چراغ وتوي استاد پنسیخ کته دي دا د سنت خلاف دي دا اوچته کا اغه سره دومره فکرو د نبی علیہ السلام د یو دغه شان عبد الله ابن عمر سے حج لته سورلی به ودرو لاکوز بش اسه بکیناس ملګرو وتوي استاسه ضرورت ته وینا نبی علیہ الصلات والسلام حج لچته په دې ځای باندې سورلی ودرول وادي ځای کې هغه ناس تکړه وا د غزای کې قسمه ضرورت یو کنه ز اسه کینم اتباع د نبی کې نن انبیاء نبی علیہ الصلات والسلام اتباع صحابه کرام هغه سره انتهایی مینوا. خدا اوس چې کوم حساب کتاب دی دغه کا په 12 ربیع باندې بالکل تعین او فاغی کې دا محفل جوړول دا د اسلامی تعلیمات بالکل خلاف دي. د عید میلاد النبی بارکه چې د دې آغاز د کله نشوي چې دا موجوده چې کوم رواج شروع دی په دې 12 ربیع الاول باندې او کسی کی مروجه عید میلاد النبی چې اوس کوم ناویږي ابتدا د دې میلاد سلطان ابو سعید مظفر الدین هغه کړي وا او هغه 586 هجری کې د اربل خار د هغه گورنر جوړ شو او بیا د هغه نه بعد تقریبا 604 هجری کې هغه ډومبه انعقاد وکړ د عید میلاد النبی ډومبه هغه شروع کړو شپږ صدای یعنی شپږ سو کاله د اودی امت چرته کې د میلاد د پاره محفل نو سجاو کړي هغه د پاره خلق نو راجم کړي هغه د پاره اجتماع نو کړي دا صرف او صرف سلطان ابو سعید مظفر الدین هغه د ابتدا 604 هجری کې کړي دا. بیا تاریخ ابن خلقان لیکلی دي چې کله د دې ابتدا وکړه نو بیا اربل خار پاغي کې بدا مجلس داغه انعقاد کېدو هر کال نهایت شان او شوکت سره درستخانونو په بیا خارشو او جلوسونه په اوتل غیر چاپیره چې کم علاقې وی هغه کې چرچا شو چې دغه شانته شای اربل هغه خود نبی علیہ الصلات والسلام ولادت باسعادت پاغي باندې لګیا دی او هغه مناوي نو بیا بغداد تا موصل تا جزیره تا سجاون تا بلاد عجم تا شاعران واغزین گویا دا ټول براتل د باچا د خوشالولو د فاره او د الله شان د هر زمانہ کې علماء سو موجودی. دغه زمانہ کې یو عالم او هغه ډیر مشهور او داغه نوم ابن دحیا هغه خراسان ته روانو اربل خار باندې تیرېدو نو خراسان ته اربل خار چې کله تیرېدل کېدل فتو ته لګي د چې دی ځای یو باچا دی او هغه د میلاد انعقاد کړی دی او په دې ډیر زیات خوشحاليږي او په دې ډیر مین دی نو اگر اتاو شاربل خار تراغه او بیا پاغي باندې رساله ولیکلا پتاید د عید میلاد النبی کې التنویر پی مولد سراج المنیر ډومبه رساله د لیکلې وا پتاید د عید میلاد النبی کې بیا د باچا دربار تزانم ورسو داغه مخه ته هغه کتاب هغه پڑھاو کو نو هغه ول تقریبا 1000 اشرفای انعام کې ورکړي د غزاین آغاز شوه دی خود خصوصا په دې کې درې کارونه د کول یو خدا انعقاد د مجلس چې کو 12 ربیع الاول باندې وکړو بس دا یو مین تعین کړو او دویمه خبره دا علما صلحا د دې اجتماع به جوړول هغه به وته ټول را جمع کول او درېمه خبره دا
د محفل په اختتام کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په روح مبارک باندې ایصال ثواب د پاره لنګر به ورکو او هغه به دغ کشانتي درستخانونه خوار کړیو او خلق بدلری لري ځای نه راته. کله چې دا رسم شروع شو په هغه علاقه کې علما دایره کې عام نه، علماء د دایرې نه علما او دایرې نه لږ بهر شه عوام ته. کله چې د عوامو لاس لراغې هغه پکې نوي نوي سیزونه شروع کړل. نن چې موږ تاسو سوینو عید میلاد النبی په موقع باندې دا کم سیزونه چې کیږي دا ټول د هغې نه ابتدا شوي، دا رو رو ترقي کېدا د حد ته راورسېده چې هغه بیا هغې کې چراغان وکړل، هغې کې نور سیزونه جوړ کړل، نور یې جوړ کړل او بنیاد یې د ایښی دی. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت د هغې تاریخ وفات څه دی دې کې چا اختلاف دی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پیدائش د هغې کې شدید اختلاف دی. یو د هغې نه اختلاف خو ډیر دی، خو چې کوم موږ د سیرت کتابونه دي موږ سره د سیرت په کتابونو کې سید سلمان ندوی رحمه الله دا غي کتاب د مشهور دا غي نوم د سیرت النبی اړمبه جل صفحه 171 باندې لیکي. هغه وی تاریخ ولادت متعلق د مصر مشهور هیئتدان او هغه اوسو کو عالم محمود فاشا دا هغه یو رساله لیکلی و او فاغي کې هغه دلایل ریاضی سره دا خبره ثابت کړي و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت باسعادت 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 پاغې دے. हाँ शेख अब्दुलकादर जेलानी रहम الله दाग किताब दे गुनियत الطالبین فاغی के आगाई लिखली दी دویم جل صفحه 292 में باندې کم بیروت چاپته فاغی کې لیکلی دی چې زمنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت هغه په لسم محرم باندې دی. بیا بل د سیرت کتاب د قاضی محمد سلیمان منصور پوری هغه لیکل دی، هغه کتاب مشهور کتاب د رحمت للعالمین په نوم مشهور دی. 140 باندې غلی کی زمنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوشنبه پرز باندې 9 ربیع الاول عام الفیل په کال به مطابق 22 اپریل 571 کې مکہ مکرمه کې فز د صبح صادق نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی. او د بریلیانو کتاب چې دا غي کوم مشر دی احمد رضا خان بریلوی داغه ملفوظات دي، ملفوظات دویم جل صفحه 220 باندې هغه لیکلي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت هغه وی 12 ربیع الاول دوشنبه او په 12 ربیع الاول باندې وفات شریف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکلي. لیکن زیات مؤرخین او محققین پنیز باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح تاریخ ولادت هغه 9 ربیع الاول له. لیکن وفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت وفات هغه 12 ربیع الاول له او دې کې د هیڅ اختلاف نشته. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وفات کې د هیڅ اختلاف نشته چې 12 ربیع الاول له. گویا چې منګه دا جشن عید د فاره د کوم ورځ انتخاب کړی دی، اگر از انتخاب کړی دی چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه د رحلت و متفقه فیصله ده. کوم نسوک دا سوال وکي چې آیا تاسو جشن عید چې ملاوي آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت طیبه باندې مناوي یا د نبی علیہ السلام د وفات په خوشاله کې الیاذ بالله تاسو دا مناوي؟ شاید چې موږ سره داغي جواب بیانی موږ باغله بیا څه جواب ورکو. بهر حال د ورځې ته عید ویل دا معمولی خبره نه ده بلکې صاف تحریف پی دین دی. عید میلاد النبی ځکه عید اسلامی اصطلاح ده او د اسلامی اصطلاح هغه د خپل ځان نه خود رایه سره غیر ملکول ځایونو باندې استعمالول دا په دین کې تحریف دی او الله دې امت د دین د تحریف نه محفوظ کی. بعض خلق لکه بریلیان شو، سیکیان شو، مقتدیین شو، هغوی د میلادونه مناوي، جلوسونه وباسي په روډونو باندې، جنډې لګوي، په جومات باندې چراغانې کوي، مختلف قسمه پخلی مخلیم کوي او لویې قصې جوړه کړي. اسلام کې د دې څه حقیقت دی، څه حکم دی؟ آیا شریعت د دې باندې څه وایي؟ دا جایز دی؟
कारी साहब इस्लाम यो मुकम्मल ज़ाबित हयात थे द कायनात सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल द दुनिया ना रहलत उको नो अगई दीन नाकिस न दे प्रे खुदे अगई दीन चिकम पैगामात द अल्लाह द तरफ न अगई त मिलाऊ खल्क ते आगा पैगामात अगई रसूल दी औ पागई बांधे दा रसूल फर्जू ज़का अल्लाह व त फरमाई या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहू। सूरत माइदा आयात नंबर 67। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ज़मून यकीन दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम इलाही अग खल्क त रसूल रे बल्कि नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत हक अदा करे दे गोया प दीन इस्लाम के नबी अलैहिस्सलाम से कमे न दे प्रे खुदे उस कमंग पर किस नुकसान अगा पैदा कऊ दा जुर्म जमंग गई जका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंग त दीन कामिल औ अकमल प्रे खुदे रे मजीद से सीज़ पागे के दाखिलोल पखपल अमल सरदा साबितूल ली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलगयाज़ु बिल्लाह द रिसालत हक न दे अदा करे जका इमाम मालिक से फरमाई मानिब तदगफिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसना फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन खान रिसाला जका अल्लाह फरमाई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मालूम शुआ चे कुम दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खुदे दे सिर्फ पागे अमल सर इंसान दे जन्नत हकदार जोड़े देशी कद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत इजहारुम सो कई नगबा खालिस पे दी दिन बांधे अमल कई औ कदी दिन के ज़्यादे कई न हम मुजरिम दे औ कदी दिन के कमे कई न अगा हम मुजरिम दे। मुफ्ती साहब स्तासु राय औरदल गवाणम मुसलमानान तस्तासु राय रसूल गवाणम چې मुसलमानान तस्ता हुकुम ورکوي چې په دغه ورځ باندې میراث کولی شي او کنه कारी साहब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन कामिल पर खुदे दे औ कामिल दीन अगा जमंग मखे तपरोत दे जमंग बाज रूना ला इल्माय पे बुनियाद या ला शुगराय पे तौर बांधे मोहब्बत रसूल पागे के दा से कारून कई चागे इस्लाम सर इस ताल्लुक निश्ते औ पागे कारूनों के यो दाकार दे चागदय ईद मिलादुन नबी पे 12 रबीउल अव्वल बांधे मनावई औ ब्या द यकम तारीख न दा तरतीब शुरू शी यकम रबीउल अव्वल ना द मदरसी और द जुमात तालिब इल्म अगा चरतलारो की कुसो की उलाड़ी 20-50 रुपए चांदा कई और ब्या अगा चार टोपा उल्टा नहीं बोली चास लोखे नहीं बोली वो यारा चांदा हो कई और चसोक चांदा न वर कई अगई हुआ तब बद नज़र बांधे मुगूरी और अगा ब्यादी द पारा अगई पबारा रबीउल अव्वल बांधे ख़त्म कई और अगई के दा पैसे लगई दा टोले पागे के तोआम बांधे लंगर बांधे दा पैसे लगई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात मुबारका अगा तकरीबन 40 साल उम्र के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त नबूवत मिलाव शुए दे नबूवत नबाद नबी अलैहिस्सलाम 13 साल मक्की ज़िंदगी दा 10 साल द नबी अलैहिस्सलाम मदनी ज़िंदगी दा देते ये साल के द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात तय्यबा दा चे दारज रागले दा नो तकरीबन 3 ज़ल रागले दा खो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरता हम दे हुक्म हम न दे करे या बयान करे पे मिंबर बांधे चे गोरे दा अलका मनाओ कई लसम हिजरा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात शुए दे ब्या 11 हिजरा नवाले तकरीबन 13 हिजरा पूरी सिद्दीक़ अकबर से खलीफा द मुसलमानानो और दागई पर खिलाफत के 2 ज़ल दारज रागले दा खो सिद्दीक़ अकबर से हम चरत मीलाद न दे मनाओ करे ब्या 13 हिजरा नवाले तकरीबन 24 हिजरा पूरी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा और दाग पर वक़्त के तकरीबन लज़्ज़ला दारज रागले दा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चरतो मीलाद न मलाव करे ब्याद 24 हिजरा नवाले तकरीबन 35 हिजरा पूरी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा और दाग पर खिलाफत के दारस तकरीबन यऊ लज़्ज़ला रागले दा ख्वागई चरतो मीलाद न मलाव करे 35 हिजरा नवाले 40 हिजरा पूरी ब्या हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दाग पर खिलाफत के तकरीबन 15 ज़ला दारज रागले दा खुलफाए राशिदीन दी खुदा खुलफाए राशिदीन की इच्छा हम दा मीलाद न दे मनाव करे सहाबा किरामों के आखिरी सहाबी अगा 110 हिजरा के वफात शुए दे यो सहाबी
هغه دارز نه د مناو کړي نه خلفای راشدین مناو کړي را حالانکه دا غي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انتهایی محبت د دې تمام مخلوق محبت چې راجمه کی د یو صحابي د محبت مقابله نشي کولای چې دا غي نبی علیہ السلام سره بیا صحابه کرام او بعد تابعین آخری تابعی چې کم دی هغه 180 هجری کې وفات ته چرتا تابعین هم دا میلاد نه مناو کړي دغه وخت کې د میلاد نام او نشان هم نو بیا تابعین او بعد تبع تابعین دا غي دور تقریبا 220 اجرای پورې 220 اجرای پورې اچت هم د میلاد چرته کې ثبوت نو تابعین دور اغی ختم شو امام ابو حنیفه رحم الله 80 اجرای کې پیدا دی بیا 150 کې هغه وفات دی دغه شان امام مالک رحم الله هغه 93 کې پیدا دی هجرای کې بیا 179 کې هغه وفات دی او دغه شانتی امام شافعی رحم الله هغه 150 هجری کې پیدا دی 204 کې هغه وفات دی دغه شان امام احمد ابن حنبل رحم الله 164 هجری کې پیدا دی 241 کې وفات دی خود 241 پورې د دې میلاد نام او نشان هم نو سوکم چې دا مناوي دا په دین کې زیاتې کوي او دا صریح او کچره دا عمل ذریعہ د ثواب غنی نو دا بدعت ته او دا معصیت ته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دې هیڅ ثبوت هم نشته دا چې کوم کا خلق کوي نو هغه ته زمونږ درخواست دی چې دغه محفلونو کې هم نه شاملېږي ځکه دا یو په سری په دین کې او زیاتې نو موږ مسلمانانو له فکار دی چې دین منګ ځان اوساتو مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تابع پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں واخر دو عزتمند قدم کو داو جامعہ بیت العلم للبنی والبنات پنځپیر شګي حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی چې هغه زموږ سوالات او جوابات راکو ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ